أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی اقتربت الساعة وانشق القمر د قیامت وخت نږدې راغی او سپوږمۍ دوه ټوټې شوه وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ خود دې خلکو حال داده چې کو هر نخ اوویني هو مخ اړوي او وای چې دا خو روان جادو دی وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ دوی دا هم دروغ وګڼو او د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړل هر معاملې با اخر ناخر یو انجام ته رسي وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ دې خلکو ته د پخوانو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي په کوم کې چې د سرکشۍ نه د ځان ساتلو لپاره د عبرت کافي سامان موجود دی او داسې حکمت چې په انتهایی اعلی درجه سره د نصیحت مقصد پوره کوي خو يرونه په دوی اثر نه کوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه مخ واړوا په کوم ورځ چې आवाज کوونکې یو سخت نافقه سستا رابلل کوي خلک به د یریدلو سترګو سره د خپل قبرونو داسې راوځي لکه خوارو وارو ملخان د आवाज کوونکې طرف ته به منډي وهي او کوم کافرانو چې په دنیا کې د دین انکار کولو هغه به په هغه وخت کې وایي چې دا خو ډېره سخت ورځ ده كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر د دوی نه مخکې د نوح علیہ السلام قوم اخرت او نبوت دروغ غنل دي هغه زمون بندا دروغ غنو او وی ویل چې دا لیونه دي او هغه ته ډېر بدی د دی ویل شوی فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر اخر دا چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو زبې وسشوم اوس ته د دوی نه بدل واخلا پس داغه موږ د تیز باران سره د اسمان دروازې پرانسته زمکه مو اوښلولا او هر ځای چینه چینه شو او دا ټولي اوبو د هغه کار د پوره کولو د پاره رایو زیشوي کم چې اندازه کړی شوی وو وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر او نوح علیہ السلام مونږه د تختو او د میخونو په کشتۍ کې سور کړو چې زمون په نگرانۍ کې بچلې دلا دا و بدلا دا غسړي د پاره د چا چې بے قدر شوی وا ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هغه کشتۍ مونږه د نخي په تور پرې خودا
نو آیا څوک نصیحت قبلون کېشتا وګوره څنګه و زما عذاب او څنګه وې زما يرونی مونږ دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا نو آیا شته څوک نصیحت قبلونکې كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر آدیانو دروغ غنو نو وګورا چې څنګه وو زما عذاب او څنګه وې يرونی زما مونږ په هغوی باندې یو سخت طوفاني هوا په داسې ورځ راولې غلا چې داغه منحوستیا مسلسل وا چې خلک به اوچتول او داسې به غرزول لکه چې هغوی د استلو شو کجورو تنوي نو وګورئ چې څنګه وو زما عذاب او څنګه وې زما خبردارياني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مونږ دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا نو آیا شته څوک نصیحت قبلونکې كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سمودیانو خبرداریانی دروغ وګڼلې او وی ویل آیا اوس مونږه د خپل قوم په یو سړی پسې روان شو کو داغه مشري مو قبول کړه نو د دې به دا مطلب وي چې مونږ بیلاری شوی یو او زمونږ عقل خراب شوی دی آیا په مونږ کې بس هم دا یو سړی وو چې په هغه باندې د خدای ذکر نازل کړي شو نه بلکې دا غټ دروغجن او غلط انسان دی سيعلمون غدا من الكذاب الأشر مونږ خپل پیغمبر ته وویل سباله به دوی ته معلوم شي چې څوک غټ دروغجن او غلط انسان دی إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر مونږه اوخه د دوی د پاره د فتنې په تور درلیګو اوس لک په صبر سره انتظار کوا چې د دوی څه انجام کیږي دوی ته خبر ورکړه چې ابوبا د دوی او د اوخي په منځ کې تقسیمیږي او هر یو با د خپل واره په ورځ وبول راځي فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر اخر دا چې هغوی خپل ملګری ته आवाज وکړو او هغه د دې کار ذمہ واغستله او اوخه وجلا فكيف كان عذابي ونذر بیا وګورا چې څنګه وو زما عذاب او څنګه وې زما خبرداريانه إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مونږه په هغوی بس یو تندري आवाज راوستو او دا غوینا د شپول لګون کې د چقیدل شپول پشان بوس جوړ شول مونږه دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا اوس شته څوک نصیحت قبلون کې كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر د لوط علیہ السلام قوم خبرداریانی دروغ وګڼلې
او مونږه په هغوی باندې کانی ورون کی هوا ور اولې غلا صرف د لوط علی السلام د کور خلق داغه نه محفوظ پاتې شول مونږه هغوی په خپل فضل سره د شپې په اخري حصہ کې بهر وستل او بچ مکړل دا بدلا مونږه هر هغه سړي لور کوو چې هغه شکرګزار وي ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر لوط علیہ السلام د خپل قوم خلق زموږ د نیوکې نه خبردار کړل واغوي د يرونی ټولي خبري شکمنی وګڼلې او په خندای واړولې ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بیا هغوی کوشش وکړو چې هغه د خپل میلمنو د حفاظت نه منع کړي اخر دا چې مونږه د هغوی سترګې ړندې کړې چې اوسکه زما د عذاب او زما د يرونی مزه سحر وختي هغوی یو مستقل عذاب راګیر کړل اوسکه مزه اوس زما د عذاب او زما د يرونی مونږه دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا نو آیا شته څوک نصیحت قبلونکې ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر او آل فرعون ته هم خبرداریان راغلی وي خو هغوی زمونږ ټولي نخي دروغ وګڼلې اخر دا چې مونږ هغوی داسې راونیول لکه څنګه چې یو زبردست قدرت والا نیول کوي اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر آیا ستاسو کافران د هغه خلکو نه څه بهتر دي یا په آسماني کتابونو کې ستاسو د پاره سو معافي کلی شوی ده یا دا خلک دا وایي چې مونږه یو مضبوطه ډله یو مونږ به خپل بچاو کړو سيهزم الجمع ويولون الدبر ډیر زر به دا ډله شکست وکړي او دوی ټول به پشاو تختی فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بلکې د دوی سره د فیصلې د پاره د اصلي واده وخت خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډیر تریخ ساعت دی إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر دا مجرمان خلق په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې پراته دي او د دوی عقل خراب شوه دی په کوم ورځ چې دوی په ور کې پړمخي راخودل کېږي په هغه ورځ به دوی ته ویل شي چې اوسکه د دوزخ د ور مزه إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مونږه هر څه د یو تقدیر یعنی د یوې خاصی اندازې سره پیدا کړی دی او زمونږ حکم بس یو حکم وی او د سترګې پر رب کې هغه کیږي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ستاسو غندي پسولو خلق مونږه هلاک کړی دي آیا شته څوک نصیحت قبلونکې وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر سچ دوی کړی دي هغه ټول په کتابونو کې درج دي او هر وړه لوی خبره لیکل شوی پرته ده ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
پرهیزګاران با یقینا په باغونو او نهرونو کې وي پرختنی عزتمن ځای کې د لوی قدرتونو د بادشاہ خواته